او عبد الله ابن عباس فرمای چې موږ سره بازو اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم دا حدیث امام ترمذی او بهقی روایت کړی دی عبد الله ابن عباس والا چې موږ چند صحابه کرامو او چې په سفر باندې روانو یو ځای ته ورسېدو نو التم پړاو اچاو چې کلم چې پړاو واچو خیمه مولو ګولا عبد الله ابن عباس فرمایي چې کلم خیمه مولو ګولا مونږ ته دا پته نه و چې دالان دی قبر دی کنه بعضی وخت کې هغه قبر علامات او دا ختم شوي او صحابه کرامو به تاسو ډېر ټیټ ټیټ واړه واړه قبرونه جوړول عبد الله ابن عباس فرمایي امام ترمذی بهقی دا حدیث روایت کړی دی چې مونږ ته پته نه و پناګهانی کې وی چې دا خیمه مونږ په قبر باندې ولو ګولا عبد الله ابن عباس فرمایي چې زاو چن صحابه کرامو کله چې شپې ودشو د سورۃ ملک आवाज لاندې ناراضي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه مبارک فرمایي چې مونږه غوګونی ولاندې زمکینا د سورۃ ملک وی چې ابتدا نه وخله انتها پوری د غزمکینا د ټول سورۃ ملک تلاوت وی چې زما او ټول صحابه واوریدل چې کله چې بهر وروتو هغه علاقې خلکو نن پوښتنه وکړه چې مونږ تی وی چې دا خو ادیره ده دا خو تاسو د قبر پاسه خیمه لګولې ده او دلته خو یو صاحب د پنده یو تاسو چې دینو هغه صاحب چې په قبر کې دی هغه आवाज اوریدل دی اوس ګورئ عبد الله ابن عباس فرمای مونږ نبی علیہ السلام لرالو حضور مبارک دربار ته چې حاضر شي نو حضور مبارک ورته وی دی دا څنګه کې دی شي تاسو دا اوریدل لکه دوی بعضی وخت کې الزام لګی چې دا ټول اعمال شیطانی دا شیطان کوي نوز انکار ترکا عبد الله ابن عباس فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرالو قسم ورته وکړه چې داسې خیمه مولو ګول او خیمه دلاندې مونږ ته پته نه و قبر یا رسول الله مبارک ټول سورۃ ملکم قبر والا نه واورید پیغمبر علیہ السلام راته فرمایلی چې آو دا هغه سورۃ ته چې څوک یې شپې وایي نو انسان له په قبر کې د عذاب نه نجات ورکوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅ انکار ونه کداسي چې دا نشي کېدی دا څنګه کېدی شي او د آیت لري سقوط خاموشي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا دلیل دی د خبرې چې دا سیز ثابت دی دا د صحابه څنګه چې یاد لري صاحبانو اولیاء په ژوند کې کرامات دي اولیاء پس د مرګ نم سړي کرامات دي